چې کله د دومره مجاهده وکړله ابراهیم علیه السلام او لږه مجاهده نه ده کړې د الله دپاره په ابراهیم علیه السلام باندې د خپل بدن قرباني راغلی ده د بدن قرباني د الله دپاره ورکړله ورته غورځولې شوې ابراهیم علیه السلام باندې د خپل د الله دپاره د وطن قرباني راغلی ده خپل وطن یې پرېښی دی هجرت یې کړی دی ملک شام طرف ته هغه ملک قربان کړی د الله دپاره ابراهیم علیه السلام خپل خاندان قربان کړی غون خاندان یې پرېښی دی صرف خپله بیبي او لوط علیه السلام سارا بیبي او لوط علیه السلام ابراهیم علیه السلام دې درې واړو هجرت کړی نو غون خاندان یې نور پرېښی دی هغه د الله دپاره قربان کړی دی د عزت قرباني پرې راغلی ده لار کې هغه بادشاه او اوږده واقعه ده او هغه به د زنانو عزتونه لوټ کول سارا رضی الله عنها نو عزت یې ولې لوټ کړی نه ځکه د پیغمبر د عزت الله تعالی خیال ساتي د پیغمبر بیبي دا کافره کېدلی شي خو بدکاره نشي کېدلی د لوط علیه السلام بیبي کافره وه خو بدکاره نه وه د پیغمبر د عزت الله تعالی ډېر خیال ساتي نو د عزت امتحان پرې راغلی دی هغه د الله دپاره قربان کړل دی اگر چې الله تعالی د هغه عزت نه دی اخیستی نو دا ټولې قربانۍ پرې راغلي دا ټولې قربانۍ چې وکړې بیا به د بچي قرباني اسماعیل علیه السلام غوندې بچی او د ابراهیم علیه السلام غوندې پلار د 100 کالو یا د 100 کالو د پاسه په عمر کې ورله الله تعالی بچی ورکړل الله یې قرباني الله ورته ډومبي دا پرېږده نو خپل بچي او د خپلې بیبي نه جدایي اختیار کړې ده او الله تعالی یې خبرې به ورسره هم نه کوي دقسې په دشت بیابان کې پرېښي دي او بیا چې کوم دی راغلی دی نو په غېږ کې بویو چې بیا ابراهیم اسماعیل علیه السلام راوستو نو د ګوتې نه یې نیولې ځان سره یې راوست بیا به د بچي د ذبح قرباني راغلی ده د الله دپاره هغه قربان کړی دی اگر چې الله اخیستی نه ده او په خپل نیت باندې هغه قربان کړی دا ټولې قربانۍ چې وکړلې وهبنا له اسحاق او یعقوب دله مونږ چې کوم دی اسحاق او یعقوب علیه السلام ورکړو اسماعیل علیه السلام ذکر مخکې تېر شوی دی اسماعیل علیه السلام ولهم الله تعالی ورکړی نو ټول بچي پیغمبران اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړه پیغمبر بیا د اسحاق علیه السلام زوی یعقوب علیه السلام هغه هم پیغمبر بیا د یعقوب علیه السلام 12 بچي په هغې کې یوسف علیه السلام پیغمبر بیا تر عیسی علیه السلام عیسی علیه نبی علیه السلام دا ټول د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې بیا پیغمبران راغلي عیسی علیه السلام پورې تقریبا 4.5 پیغمبران دا ټول په بني اسرائیلو کې راغلي او بیا اسماعیل علیه السلام په اولاد کې نبی علیه السلام راغلی دی دم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې راغلی یو دوه زامن اسحاق علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې تر نبی علیه السلام پورې پیغمبر نه دی راغلی 4.5 پیغمبران د اسحاق علیه السلام د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي او د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دا ټول د ابراهیم علیه السلام هم مخکې قربانۍ کړي